سوالو جواب باندې زده کی سړی تپوسو کی او بل کس داغه جوابو کی نو پدې باندې دین زده کیږي خو یاد ساتئ چې تپوس هماغه تپوس کوئ چې کوم د مقصد والا تپوسی بے مقصد تپوس هغه الټا په سړی ښه ګناهګاري یو ځل چا تپوس وکړو د بجلیګر مولوي صاحب نه الله دې غریق رحمت کی وی ابراهیم علیہ السلام چې هغه ګډه لال ک د اسماعیل علیہ السلام په ځای باندې نو هغه غوښه چا وخوړه دا اوس تپوس دی په دې قبر کې والکه دا تپوس کیږي چې د ابراهیم علیہ السلام چې ګډه لال کړه نو غوښه چا خوړه هلته بالا خلکو کنه یار او دا خو قرباني او د قرباني غوښه خو چې کوم دی نو کته ټول هم ځان له فریزر کې کېدی او میاشته پورې خوري دا لکه زما مقصد په کې دا چې دا د دې څه فایده نشته کدا ته تپوسو کی او تا ته جواب صحیح ملاو شي نام څه فایده نشته او که غلط ملاو شي مې څه فایده نشته د دې وجه نه هغه تپوس کول پکار دي ما نه اول چا تپوس کوي دا چرګ مخ کې پیدا شوی کدا گئی اوس خدای درسه جواب ورکړي اوس چرګ مخ کې پیدا شوی کا گئی زه چرګ مخ کې پیدا شوی نو خاصه چلو شو ته سونه درون شوی وګي وی موړ شوی ته زه د چرګ هغه مخ کې پیدا شوی چې چرګ ته روستو پیدا شوی نو بیا څه چلو شو به مقصد د بوستره مکو د مقصد تپوس کوي چې ویون کی ته په هم فایده ملاو شي او اوریدون کو تام فایده ملاو شي بهرحال دا کوشش کوي چې خط تپوس شنو دا بخي دا ملګری وای چې ماسخوتن سره سملی د جنابت په حالت کې نو د کېدو دعا آیت الکرسی او قل اعوذ برب الفلق یا کنه اخیری سورتونه تسبیح فاطمیوی دا کولای شي کني شي کولای نو بیا بس کوي نو دی ولې په جنابت کې ودی آسان کارول نه کوي ودلان بي کنه نو چې ویلم بل دا ټول تازه آزاد شو اوس د په جنابت کې د کېدو د پاره پزان قران بندي خیر دې سبحان الله ویل شي سره الحمدلله ویل شي الله اکبر ویل شي او د کېدو دعا اللهم بسمک اموت واحیا ویل شي خو قران نشي ویل قل یا ایها الکافرون دې قل هو الله احد دې قل اعوذ برب الفلق دې قل اعوذ برب الناس دې آیت الکرسی دا قران دی دا نشي ویل د جنابت په حالت کې او دا تسبیحات وغیرہ دا کول شي خو خبره دا چې عذر سړی ته نه او دله وب بدی نه دی نه جوړ نه نو غسل لیو کی او بیا خصوصا په دی وړي کې خاړو څه خبره نشته ده د دیو جنا غسل کې بلکې پاودس کې ود کېدل دا سنت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه دا چته کله یو ځل نبی علیہ السلام کړي دي چې د جنابت په حالت کې ود شوی صرف دې لپاره چې کته ته ضرورت راغې یعنی د جواز د لپاره اسی عام حالاتو کې همیشه بسړې د سینې کوي او که عذر درته پیښ شي نو بیا قران نشي ویل او تسبیحات وغیرہ دا ویل شي دا د نظر د حفاظت لپاره
دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ډیر ډیر وایي کم از کم سار ماښام سلسل پیرې نو د ډیرو زیاتو ګناهونو نه به پې بچ کېږئ او خاص کر د نظر حفاظت به چې کوم دی نو په دې باندې راځي. دا صحابه کرامو کې د حضرت علی رضی الله عنه د نوم سره کرم الله وجهه دا ولی خاص دی؟ دا ځکه خاص دی چې کافرانو به د حضرت علی د نوم سره خیرې کولې، سود الله وجهه، خدای دې مخ تور کړي. نو نبی علیہ السلام صحابه ته ویل کرم الله، دا دعا ورته کوي خدای د مخ عزتمن کړي. دا ملګری وایي چې طالب علم او پیر ذوالفقار صاحب زموږ کور ته راغلی دی او ډېر وخت یې تېر کړی دی. که تا بیعت د هغه نه کړي خو ډېره زیاته ښه خبره ده، او که نه بیعت یې د هغه نه نه کړی د بل چا نه دی کړی نو هر چا نه چې دی کړی نو د هغه کور ته راتلل د دې مطلب دا دی چې ستا دې کور ته به الله د تصوف پوهه او علم راولي او تا نه به الله د تصوف لوی خدمت واخلي. معتمد صاحب مې په خوب کې ولید، ډېر ښکلی خبره وشوله. د عام عالم خوب کې لیدل دا هم چې کوم دی د خوشحالۍ خبره ده. نو بیا یو ډېر پاک بزرگ عالم نیک سیرته فرشته صفت انسان هغه په خوب کې لیدل دی کې اشاره دی خبر چې ستا محبت دی د علماو سره، لہذا د هغوی په نقش قدم باندې خپله زندګي وکړه. ډېر د خوشحالۍ خبره. مړی په خوب کې زخمی لیدل څنګه دي؟ اعمالو کې کمزوري ده، ایصال ثواب ورپسې کوئ. دا ملګری وایي چې شیطان راته وسوسې اچوي په زړه کې. شیطان په کوم ځای کې وسوسې اچوي؟ قرآن شریف کې یوسوسو فی صدور الناس، یوسوسو په زړونو کې د شیطان کار هم دغه دی. او راته وایي چې دا حضرت صاحب بس یو کار به صحیح. نو حضرت صاحب که ما ته وایي مثال په طور باندې که نه نو خبره ده، نو زه بس یم زما به کار صحیح خبره پوه شوې چې ته بس یو خوروا به صحیح خیال کې مې راځي. بهرحال دا هر چا یو خپل دغه دی، شیطان وسوسه ده. بس دغه وخت کې استغفار وایه، اعوذ بالله بار 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 دا وایه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة. دا چې کوم دی وایه د شیطان د وسوسې نه د بچ کېدلو دپاره. نو دا د شیطان وسوسه دا ستا اختیار نه دی. نو شیطان وسوسه تر الله هغې نه د بچ کولو دا ده چې اعوذ بالله ډېر وایه، استغفار چې کوم دی ډېره وایه. بیا وایي ما ته معافي کوه، ستاسو نه معافي غواړم، تا که ما ته څه کنځل خو نه دي کړي. خبره پوه شوې؟ ته معافي ته دا الله نه په دې باندې نیولې ځکه چې دا تا جرم نه دی کړی، دا خو د شیطان وسوسه زړه ته راغلې ده. د شیطان څه اوس که تا په دې وسوسه عمل وکړو ما ته دې وایي چې خدای دې بیخ دې مولا وباسي، دا خو ځان له هسې کار. دا ملګری وایي چې ما خوب لیدلی لاس کې راسره څه مبهم غوندې څیز دی، یعنی مطلب دا چې معلوم نه چې لاس کې راسره څه دي، ګیلاس دی، پیاله ده مثلا که نه، لکه دا پته نشته دی. تاسو راسره مخامخ ناست یئ، هغه څیز تاسو له درکړمه، تاسو اول ما له تسلي راکوئ او بیا په آخر کې تاسو هم په ژړا شئ او زه هم. د دې مطلب دا دی چې یعنې څه عمل کې کمزوري ده، څه عمل کې کمزوري ده. نو هغه عمل دپاره د دې یو دویم تعبیر دا دی چې دا بیماری ده، دا مبهم څیز بیماری ده. نو تسلی چې پې ما درکړې ده نو د دې معنا دا ده چې بیماری تکلیف دا انسان ته به راځي، یا غلطي شوې ده، ګناه شوې، عمل کې کمزوري راغلې. نو موږ پیغمبران نه یو، ګناه او غلطي به رانه کېږي. نو د تسلی مطلب دا دی چې توبه وباسه او خدای به دې معاف کړي. بیا تم په جړا شو،
دا خو ډېره ښه خبره ده. الله دې موږ له جړا راولي، الله دې موږ له جړا راولي. جړا نه راځي، یو ساس کې د سترګې نه یوه اوښکه دا د جهنم اور مړ کوي، د جهنم اور ختموي او مړ کوي. نو موږ له د خدای جړا په خپل بد عمل او په دې کمزوري عمل باندې راولي. دا تعبیري دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه خوب دی. دا کسټم چور گاڑی دی باندې د غلا، دا خو زمونږ عامه اصطلاح کې ورته موږ د غلا گاڑی وایو. حکومت ورله اجازت ورکړه یو خاصه ایریا، خاصه علاقه، لکه د دې کسټم نه بره شي نو سوات او دیر او باجوړ په دې کې دغه گاڑی چلیږي، نو حکومت شته. نو د غلا گاڑی ورته خلق مونږه سي عامه اصطلاح کې د غلا مطلب دا چې د پاکستان کوم ظالمانه ټیکس دی نو هغه پې نشته دی، نو په دې وجه ورته مونږ د غلا گاڑی وایو. نو دې ته دا خو هغې په خپلو پیسو باندې اخیستي، د غلا نه دي. غلا دې ته ویلی کېږي چې یو محفوظ مال دی، چا په کوټه کې جرنده کړی، په صندوق کې جرنده کړی، ښودلی دی، یو سړی لاړ شي په پټه باندې هغه مال راوالي او ځان له استعمالوي، نو دغې ته چې کوم دی نو غلا ویلی کېږي، دغې ته سریقه ویلی کېږي په عربۍ کې. او په دغې به د غلا په دې باندې د غلا اطلاق نه کېږي، او مونږ ته د غلا په دې وایو چې مطلب دی چې کسټم پې نه دی شوی. دا مرګره سو چې زه خوب کې وینم چې زما د کمرې دروازه را پریوځي، زه یې منع کوم په لاس باندې. دا خوب کې لیدلي چې ما دروازه را پریوځي، نو دروازه را پریوتل په کور کې چې کوم دی د زنانو په اعمالو کې کمزورۍ ته اشاره، ناشکري. د زنانه کمزوري یوازې داسې نه ده چې ګنې بې حیا وایي، یعنی ناشکره وایي، ناشکره. خیال کې راله چې کله کله لږه سخته په کور کې راشي نو بیا وایي خدای دې په دې کور د شین اسمان تندر راوغورځوي. نو ته به کوم ځای کې چې د شین اسمان تندر پرې راوغورځېږي نو ته به دې کور کې نه، دا ناشکري ده. دا دې کې اشاره ده د کور والا ناشکرۍ ته. وی شکر ادا کوئ هر حالت باندې، غریبیم وي، مالداریم وي، سپوره وي، توره وي، څنګه وي، د ټوله دنیا یو شانتې نشي کېدی. دا تقسیم خدای پاک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، الله وایي دا غریبي مالداري دا درله ما تقسیم کړي ستاسو په خپل منځ کې، نو که څه کمزورتاګانې وي نو هغه دې ځان نه لرې کړي. دا ملګری وایي چې خوب کې مې دې غوال وشم خو یو تینه په یو د بل نه وینه راځي. د دې مطلب دا دی چې خدای پاک به علم درکړي خو سره د تکالیف به ورسره وي، برداشتګۍ به. خیال کې راغله تکالیف او د علم په لار کې او د دین په لار کې تکالیف چې کوم دی انسان باندې د هر دین د هر لار کې، هر یو لار کې، علم کې خو خصوصا ده، خو د علم چې څومره دین چې څونه شعبي دي په دې لار کې هم څه نه څه تکلیف انسان ته میلاویږي. نو دغه ته پکې اشاره ده. الله نه عافیت غواړه، الله به نصیب کړي انشاءالله. خدا وایي چې د نوي کاروبار الله پاک دې په کاروبار کې خیر برکت نازل. نو دا مقاصد د دې دا وي چې اجتماع خو مخکې ما خبره وکړله چې انشاءالله اجتماع به د راتلونکي زیارت په ورځ د مازدیګر د مانځه نه د ماسخوتن د جمعې د شپې د ماسخوتن پورې وي. مازدیګر نه پس هم اعمالي او ذکر وي، ختم وي، دوه درې ختمونه، او دارنګې بیا ماښام نه بعد بیاني مختصر نیمه ګنټه خواوشه،
او بیا کداغه کې سو وخت خو نور اعمال پکې وشي مراقبه پکې وکړو یا چې کوم دې ذکر بالجهر پکې وکړو ماسختن نه بعد فی الحال شپې لنډې دي نو لږ غوندې وخت موږ اخلو سوره ملک او بیا دوه درې خبرې ځکه چې شپې لنډې دي نو دې کې اکثریت ملګري داسې وي چې هغه بیا خپلو کورونو ته ځي لږ پاتې کېږي او ډېر ملګري هغه خپلو کورونو ته ځي په دې لحاظ باندې دغه بیا چې کله شپې لږې اوږدې شي نو بیا به د ماسختن نه بعد مونږ لږ غوندې عمل کې هغې کې به لږه اضافه راولو دا مراقبه وغیره د وخت به ډېرو او د ذکر هغه بالجهر د هغې چې کوم دی د هغې وخت به مو سره ډېرو مطلب 7 منټه 20 منټه به زیات اخلو بیا هم خلک چې څوک ځي په اسانه رسېدی شي الله دې مونږ ته عمل نصیب کړو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچې په هر قدم یې ګناه معاف کې درجات عالیه نصیب کې الہ العالمین د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې خدای د چا کورونه آبادي بچی نی الله نیکان نارینه اولاد نصیب کې الله د چا بچی وي نیکان صالحان ورته لوی کې الہ العالمین د دې مرګرو څومره حاجات او ضروریات کې خدای ته د خپل غیب او خزانو نه پوره کې څومره بیماران دي خپل دې پردي دي هر ځای کې چې دي خدای د ټولو شفا کامله عاجله نصیب کې الہ العالمین زمونږ دا ناسته د یو بل سره دا محبت د خپل رضا سبب وګرځي د دنیا د آخر خوشحالۍ د دې مرګرو زمونږ د ټولو نصیب کې الہ العالمین مونږ د دې جمعات کې خالص د خپل رضا دپاره او د دین د خبرو دپاره را جمع کړیو خدا دا را جمع کېدل زمونږ دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي او دغه رنګې مونږ د عرش معلا د سوري لاندې را جمع کړي د قیامت په ورځ الله د لواء الحمد د نبی علیہ السلام د جنډې لاندې مپاسه الله جنت الفردوس کې مراجمه کې الله د دنیا د آخر خوشحالی هم نصیب کې او د دنیا د آخر د مصائب و تکالیفونه په امان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه